बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम څنګه چې تاسو ته پته ده د کورونا وایرس خو ټولې دنیا کې ټول دنیا ته متاثره شوې ده او خصوصا اوس زموږ ملک کې اوس دې وخت کې د دې هغه متاثره کېدل شروع شوي دي او په دغې حوالې سره که موږ وګورو نو یو خو پکار دا وه چې دې وخت کې یو نیشنل کنسنسس جوړ شوی وي او یو نیشنل پالیسي چې ده دې لپاره جوړه شوې وي ځکه چې دا زما خیال اوس خو په دې خبرې باندې دنیا کې ټول خلک په دې دانشوران چې دي انټلیکچوال چې دي هغه دې باندې دغه شوي دي چې اوس هیلث هم چې دی دا هم د نیشنل سیکیورټي یو کمپوننټ اوس جوړ شوی دی او که تاسو وګورئ نو هغه ملکونه چې د ملیټري حوالې سره هم ډېر مضبوط وو اکنامک حوالې سره هم ډېر مضبوط وو خو هیلث دغه چې دی داسې دغه کړل چې بالکل هغه دغه ته راوستلي دي یو ډېر مشکل صورتحال نه تېرېږي لګیا دي نو په دغې حوالې سره د دې ضرورت و چې یو نیشنل هیلث دې باندې ډیبیټ شوی وي او پوره هر یو ټولې پارټۍ ټول سټیک هولډرز په دې کې آن بورډ اخیستل شوي وي او یو نیشنل هیلث پلان دې لپاره جوړ شوی وي خو هغې کې موږ دا ګورو چې نه وفاقي حکومت طرفه موږ ته ښکاري او نه د صوبایي حکومت طرفه موږ ته ښکاري چې دغې لپاره کوشش شوی دی بل موږ ته داسې ښکاري چې که مرکزي حکومت دی او که صوبایي حکومت دی یو ریاکټیو موډ کې دي هغوی څه چې وشي بیا د هغې په ریسپانس کې ریاکشنري سټیپس اوچتوي چې کوم پرو اکټیو سټیپس اوچتولو ضرورت و چې دې کې پکار چې دوی مخکې نه دغه کړی وي چې کم مشکلات راتلی شي چې هغې طرف ته توجه ورکړې وي هغه اوسه پورې موږ ته ښکاره نه شو بیا ورسره که وګورو نو دې وخت کې فرنټ لاین دغه چې دي ورکرز چې دي هغه زیاتره ډاکټرز دي او که هغې کې هم تاسو وګورئ پرون هم دا ډاکټر جاوید صاحب وفات شوي دي او د هغې نه دا اندازه کېږي چې ډاکټرز ته چې کم پی پي ای کټس پکار وو کم پروټیکټیو ګیر ورکول پکار وو هغه لحاظ سره نه دي ورکړی شوي دې سره که موږ دا هم ووایو چې ښکاري داسې چې کم اویرنس هم پکار وو کم لیول باندې هغه هم موږ ته نه ښکاري او ډېر داسې رومرز دي ډېر داسې دغه دي په کلو کې په دغه کې چې د هغې پکار چې کاونټرز شوي وي خو هغه موږ ته اوسه پورې نه د فیډرل ګورنمنټ طرفه نه د پروینشل ګورنمنټ طرفه ښکاره شو بل کوارډینیشن هم مرکزي حکومت طرفه یو څه وویلی شي صوبایي حکومت طرفه د هغې نه بدل بیا اقدامات دغه وي نو هغه میسج چې دی کلیر نه ځي لګیا دی او د هغې د وجې نه هم خلکو ته مشکلات دي ورسره د دې دغه کول پکار دي چې بهی دې د وجې نه هر یو کس متاثره شوی دی او بیا خصوصا د معاشي طور باندې هر چاته پکې مشکلات را مخامخ شوي دي نو د هغې لپاره هم یو طریقې کار پکار و چې یو واضح دغه مخامخ راغلی وي مرکزي حکومت کم چې پیکیج اعلان کړی یو خو هغه موږ دا ګڼو چې ډېر کم هم دی او هغه لحاظ سره ټیک هم نه دی احساس پروګرام هم چې دوی کم دغه شروع کو یو خو د هغې هغه پیسې موږ ګڼو چې کمې دي کم از کم د کم اجرت چې مینیمم ویج مرکزي حکومت او صوبایي حکومتونو مقرر کړی کم از کم د هغې برابر خو پکار شي خلکو ته بیا یې ورکړی وي او بل سره دا دغه هم دی چې د هغې لپاره دا کم طریقې کار هم چې جوړ شوی دی هغه طریقې کار هم موږ هغه لحاظ سره شفاف هم نه ګڼو او صحیح هم نه ګڼو یو خو پخپله هغه د سوشل ډسټنسنګ کم پالیسي چې دا کم خبره چې دوی کوي د هغې خلاف دی چې دا کم طریقې سره دوی خلک راجمع کوي احساس دا دغه ورکول لپاره په سکولونو کې او په دغه کې په هغې کې مشکلات دا راځي لګي چې ډېرو خلکو تھم پرنټس هغه شانتې نه دغه کېږي د آی ډي کارډس ایشوز را روان دي بیا په هغې کې ډېر داسې خلک دي چې د هغې هغه کرایټیریم موږ دا ګڼو چې صحیح نه ده جوړه شوې په هغې کې که پاسپورټ جوړ کړی دی دا مطلب نه چې هغه پیسې ګټي بهی یو کس دی د هغه ته نور څه دغه نه ملاویږي هغه ځان یو پاسپورټ جوړ کړی یو کوشش کوي چې که چېرته زه لاړ شم بهر او چېرته څه روزګار ځان نه پیدا کړم نو د هغې دا مطلب خو نه چې تاسو هغه د دې دغه نه وباسئ
نو دغه لحاظ سره هم دوی دي کلیر ګراوند ریالټیز ته نږدې دغه مونږ ته نه ښکاري دا چې کوم پلانس دي او کوم پروګرامس دي شروع کړي دي دغه شانتې د پروینشل ګورنمنټ طرفه چې کوم دغه شوی دی هغې کې اوسه پورې لا څه ډسټریبیوشن ونه شو هغې کې اوسه پورې هغه لیسټونو پته نه لګي چې کم جوړ شو کم جوړ نه شو نو واضح پالیسي هغه لحاظ سره ښکاري نه بیا خصوصا د خپل صوبې په حوالې سره به خبرو وکړو دلته کې که مونږ وګورو یو ډینجرس ټرینډ چې دی دا دی چې که تاسو وګورئ نو ټول پاکستان کې زیات ډیتھس دي زمونږ صوبې کې کېږي لګیا دي په دې معنی توجه ورکول پکار دي او دا کتل پکار دي د دې یو ایکسپلینیشن یو دغه چې دی هغه دا دی چې چونکې دلته کې ټیسټینګ هم کم کېږي بل د دې ډیټیکشن هم لیټ کېږي لګیا دی د هغې د وجې نه چې کم کس بیا رام شي نو هغه داسې سټیج ته رسېدلي چې د هغه سروایول هغه لحاظ سره کم دغی نو دې طرف ته پکار چې حکومت ته توجه ورکړي دوی اوس په زر ټیسټینګ باندې ډېر لوی دغه کوي چې بھئی زر ټیسټینګ دا ډېر مخکې پکارو او خاص کر که تاسو وګورئ نو دنیا کې چې دا شروع شو د هغې نه مونږ ته کافي موقع میلاو شوې وه بیا خصوصا د پاکستان ته هم چې رادنه شو نو هغې کې هم زمونږ صوبې ته لږه زیاته موقع وه نو پکار دا وه چې مونږ دلته کې زیات اقدامات اوچت کړی وې خو بدقسمتۍ نه هغه دغه مونږ ته ښکاره نه شو سیریسنس او اوس هم مونږ ته هغه سیریسنس نه ښکاري حکومت سره چې خبرې هم کوی نو هغوی که تجاویز ول ورکوی نو هم وایي چې یاره دا پې تاسو سیاست کوی لګیا او هغه شانتې سیریس نه اخلي لګیا دي نو په دغې حوالې سره مونږ دا ګڼو چې د ډېر د بدقسمتۍ خبره ده او الله تعالی دې مونږ ټولو ته خیر کوي الله تعالی دې هر څوک دې شي نه محفوظ وساتي خو کم اقدامات چې پکار وو هغه مونږ ته ښکاري نه لګیا دي ستاج خان که مونږ وګورو نو اسیم د تیر یو نیم دوه کال نه یو اکنامک ډېر لوی کرایسس روان و د هغې د وجې نه هم ډېر خلک بېروزګاره شوي مو او ډېر خلک د غربت د لکیر نه لاندې نور هم تلي بیا د پاسه پې دا چې دغه راغې د دې هغه اصل کم معاشي هغه زور چې دا خو به وروستو بیا پته لګي او د هغې به بیا مونږ ته اندازه کېږي چې کم دغه دی خو کم د وخت سره چې مونږ حالات وینو او کم دغه کوو د لاکډاون د وجې نه مزدور طبقه متاثره شوې ده د روزانه ډیلی ویجز والا چې کوم خلک هغه متاثره شوي دي دکانداران متاثره شوي دي د چابړی والا چې دي هغه متاثره شوي دي د فیکټرو مزدوران چې دي چونکې فیکټرۍ باندې دي هغه شانتې هغه متاثره شوي دي نو په دې باندې به ډېر لوی ټایم لګي چې مونږ دې نه بیا ریکوري کوو او د دې اصل اثرات چې دی هغه به چې یو ځل د دې هغه زور کم شي نو بیا به اصل مونږ محسوس کوو دې دوران کې مونږ دا یو دغه دا چې اوس هم کم لرې علاقې دي غریزې علاقې دي هلته کې اوس هم د خوراکو شارټیج چې دی د هغې بار بار ریپورټس راځي او مسلې پکې دغه کېږي لګیا دي که وګورئ ریټونو اسم زیات شوي دي څه د پاسه پې روژه چې راله د هغې نه پسه نور هم ریټونه زیات شو نو د هغې هم اثر په خلکو باندې کېږي به مرکزي حکومت ته چې کم پکار وی چې ریلیف ورکړی وي لکه چې پټرولیم مصنوعات ځکه چې که وګورو نو عالمي دنیا کې پټرولیم مصنوعات ډېر کم رالل هغې هم هغه شانتې پاسون شوي نه دي اوس خو دا اورو چې یکم نه به دوی لږ نور کمی کوي خو بیا هم مونږ دا ګڼو چې دا اوس هم دا که 150 روپۍ دوی وي دا کم دي اوس خو پکار چې پټرول او ډیزل چې دی دا د 30-35 روپۍ لیټر ته راشي او سره خالی دا نه چونکې زمونږ ملک کې بجلی هم د تیلو نه جوړېږي دغه سره د ګیس قیمتونه هم تړلي دي نو پکار چې په آی کې هم ریلیف ورکړی شي نو هله به مونږ دا ګڼو چې یاره خلکو ته به لږ دغه کېږي هغه شی مونږ ته ښکاري نه لګیا دی ګوره دا اوس نه دوی ته پکار دی چې د هغې لپاره د خوشي دا دومره ټایم هم دوی ته میلاو شو
دوی ته پکار دا وي چې دې لپاره یو پریپریشن کړی وي او یو دې لپاره یو دغه کړی وي. ټولو کې اول خو ګوره هغه اخراجات چې کم غیر ضروري دي پکار چې په هغې باندې فورن کټ لګېدلې وي او هغه پیسې دې طرف ته ډایورټ شوي. نور داسې کم وسایل چې دي هغې لپاره دوی کوشش کړی وي چې هغه موبلایز کړی وي او هغې دې طرف ته ډایورټ کړی وي. سره زما خیال دی چې اوس هم دا کم چې دوی د امداد والا کم دا دغه کوي لګي دا ډېر کم سکوپ باندې دغه کوي لګي دې ته نور هم د دې به زما خیال دی چې 2 چنده 3 چنده دې نه زیات پکار دی چې دوی یو طریقې کار جوړ کړي. بل سره چې بای که مونږ کمپلیټ لاک ډاون ته ځو نو آیا هغې لپاره به د تقسیم کار څه دغه ذریعه جوړیږي؟ هغې لپاره د هغې پروټیکشن د هغه خلکو چې کوم هغه تقسیم کار کوي د هغوی پروټیکشن هم او چې د شی نور سپریډ نشي د هغې لپاره هم یو واضح پلان پکار دی. زه د ټایګر فورس په شکل کې د هغې دغه نه وینم د هغې چې دا به د ټایګر فورس په ذریعه به دوی دا مسله حل کړی شي. دې لپاره زمونږ الریډي حکومتي دغه شته کاغه ریونیو سټاف دی کاغه پولیو ورکرز دي کاغه نور دغه دي هغه ټول چې دي پکار شي هغوی مونږ اوسې نه ټریننګ شروع کړو دغه شروع کړو یو طریقې کار د هغې لپاره دغه شروع کړو. بیا خصوصا زه په خپل صوبې کې که تاسو دا مرج ډسټرکټس وګورئ اوس پورې هلته خو لا د حکومت هغه شانتې ریټ هم نشته او د حکومتي هغه شانتې لاین ډپارټمنټس هم نشته لا سلسله هلته کې هغه شانتې نه دغه شوي. زه زما ته زیاته د هغې هم فکر دی چې هغه مرج ډسټرکټس کې به دا نور هم بد صورتحال دغه کېږي. دغه ځای د هیلث فیسیلیټیز هم چې دی زمونږ د نورو ضلعو نه زما خیال دی چې کم دي او محدود دي. نو په دغه حوالې سره دا یو دغه دی. سره که تاسو وګورئ نو دا کم چې څو ورځو نه کم ډاکټرز راځي او بار بار دا اپیلز کوي لګیا دي دا شی موږ ته پکار شي دې باندې سوچ وکړو او دې لپاره یو واضح پلانینګ ضرورت دی او دا کې ټول سټیک هولډرز چې دي چې هغه آن بورډ واګېستلی شي نو زما خیال هله به دا مسله حل کېږي. دا که د چا خیال شي یوازې مونږ به د دې د مسلې حل وباسو نو دا داسې پاسبل نه ده. ګوره بیسیکلی دا خو یو هیلث دغه ایشو دا په دې کې به زما خیال دی چې کم ډاکټرز وي کم په دې دغه باندې پوهېږي هغوی به بهتر مونږ ته یو دغه راکولی شي. او اوس پورې چې کم ریسرچ هم مونږ ګورو کم دغه ګورو WHO هم که بار بار وایي نو هغه خالی واحد لاکډاون هم حل نه دی. لاکډاون سره سره ټیسټینګ او بیا ټریسینګ اینډ دین آیسولیشن لکه دا پوره یو دغه پکار دی. که خالی مونږ لاکډاون هم وکړو هغه به هم دا مسله هغه شانتې حل کوي نه. نو اټ هیز ټو بی دس هول دغه چې لاکډاون ټریسینګ او بیا آیسولیشن نو هله به دا مسله حل کېږي. اوس خو ښکاري هم داسې چې دا ایشو به څه موده پورې وي. اوس چې کوم دوی پریډکشنز کوي د دوی دغه دا دی چې کیدای شي جون کې به د دې پیک راځي نو مطلب دا دی چې دا 2-3 میاشتې خو دی نو په کار دا دی چې مونږ په دې باندې توجه ورکړو د هغې لپاره پوره پلانینګ وکړو. ستر خان دا صحیح طرف ته تاسو دغه وکړو. ما مخکې چې کوم خبرو کې ما هغې طرف ته لږ دغه اشاره کړې چې د دې اصل معاشي هغه امپیکټ چې دی که نه او مونږ وروستو فیل کوو او دا خو دا اوس خو دا لږ ډېر بهر نه خلک رالل که نه زما دا خدشه ده چې د دې په نتیجه کې به ډېر زیات خلک په بهر دنیا کې به هم بېروزګاره کېږي او هغه به هم دې خوا ته راځي به او اسې هم زمونږ دلته کې دننه هم معاشي صورتحال داسې دی. دې لپاره پکار دی چې اوسې نه حکومت یو پلانینګ شروع کړي چې بی مونږ به دا دوباره معیشت چې دی ځکه اوس به را روان زما خیال دا 15-16 کاله چې دی که نه دا به امدا معیشت طرف ته به توجه ورکول وي نو هله به مونږ سروایو کولی شو او د هغې لپاره دغه کول دي
دا یو په کنسټرکشن دغه باندې نه کیږي چې کنسټرکشن لمونږ انډسټري دغه ورکو او دا کنسټرکشن سره بار سټارټ شي د ته پوره یو جامع کمپریهنسیو پلان چې دی هغه به پکاروي البته دا ایشوز ریزالو کیږي به مو مونږ ته به ډیر په زما خدا دغه دي چې دنیا په سیاست باندې هم د دې وبا چې دی ډېر لوی اثرات کیږي به او که تاسو هم ګورئ نو اوس هم په دې وخت سره هغه ورلډ پاورز هم داسې وړه کېدل چې د چا سوچ هم نشو کولی نو دې کې به هم ډېر فرق راځي او په دغې حوالې سره هم الاینمنټس په خپل کول او خپل تعلقات دغه ساتل دا دې باندې هم یو سوچ کول پکار دي. سبزلي خان ډېر صحیح طرف ته تاسو نشانده یو کړه یو خو واضح پیغام واضح پالیسی دا سوپر شي موجود نه وي او بیا د هغې کنوې کول هم ځکه دا داسې دغه نه دی چې تاسو اوس هم پالیسی جوړه کړه او بس ګنټې کې اعلان وکړئ چې بس داسې امپلیمنټ کړئ خلکو له هم د هغې ټایم ورکوئ چې هغوی هم د هغې تیاری د هغې مطابق وکړي داسې نه ده چې دغه لکه زه به تاسو له مثال راکړم پرون دا کم طریقې سره چې بازارونه دوی 4 بجې بند کړي دا پکار شي دا مخکې دکاندارانو ته کنوې شوي وي او مخکې د هغوی سره میټینګ شوي وي دا شوي وي نو هغه غریبانان به داسې دغه نه تېرل ځکه چې دې کې د ډېرو خلکو نقصانات وشو هغه خلک چې د هغوی د ورځې دغه چې یاره د روجو کې دغه ټایم لپاره هغوی سامان تیار کړي او دغه هغه همداسې دغه شو نو دې کې واضح پالیسي او بیا هغه په ټایم باندې کنوې کول او خلک پای باندې اعتماد کې ګیشل دا یو خو کلیر دغه دی او اوس پرې همدغه هغه میسنګ لینک دی چې دوی نه واضح پالیسي جوړی لګیا دي او نه هغه خلکو ته کنوې کوي هغه لحاظ سره دویم تاسو بالکل صحیح دغه وکړو چې مونږ دغه لاکډاون هغه شیم چې دی ډېر عجیبه د هر چا خپل انټرپریټیشن دی د هغې او د هغې د وجې نه هم هغه مسلې دغه کیږي تاسو ډاکټرز ته ټول کې اول پکار دی چې تاسو دا پی پی کټس او د هغوی چې کم پروټیکټیو ګیر دی چې هغه ټول ورته ورسوئ نو دین بیا هغوی ته سړی ویلی شي چې بھئی تاسو دا ټول سروسز په حال کې چې د نورو مریضان هغې د وجې نه سفر نشي او دغه نشي هغه مونږ ته ښکاره نه شو او که تاسو وکتل نو ډاکټرانو څه پیلز کوي لګیا دي خلکو ته چې یاره تاسو دې کې یو خپل رول پلی کوئ او پی کټس مونږ له راکئ یا دغه وکئ دغه سره سره مرکزي سطح باندې واقعي د چې اپوزیشن سره هغه شانتې دغه ونه شو صوبې په سطح باندې وزیر اعلی صاحب صرف یو ځل ټلیفون کړی دی او هغه هم دا دغه چې یاره دا مسله ده او دې کې به راسره مدد کوئ ټول دې کې به هر څوک ورته وایي چې او بالکل مونږ تاسو سره دغه کوو او اپوزیشن دې کې سیاست کول هم نه غوښتل مونږ په 10 اپریل باندې آل پارټیز کانفرنس اپوزیشن پارټو هم راغوښتو او هغې کې مونږ دا خبره وکړه چې بھئی مونږ حکومت سره مکمل تعاون او مونږ 20 پوینټس هغې کې مختلف هغې کې ایډمنسټریټیو سټیپس چې کوم چتولو لکه اوس دا مونږ ګڼو چې دا ټیسټینګ کیپاسټي چې ده دا پکار دی چې هر ډسټرکټ کې ډسټرکټ هیډ کوارټر کې دې لپاره لیبس دې دغه کړی شي دا کم نور دا کټس راغوښتل دي ټیسټینګ والا هغه چې دې زره پروکیورمنټ د هغې بیا د هغې سره چې هغې سره کم الایډ مټیریل وي یا سوابس وي نور دغه وي چې هغه هر څه دغه شي ان ډي ایم اے که دغه کوي هم لګیا دی نو دا ما بار وکتل چې یو صوبایي حکومت وایي چې جی کټ خو یې راله 1000 ورولېږل خو سوابز یې راله 200 ورولېږل نو بھئی چې څو پورې دا ټول شی موجود دی نو ستا کیپاسټي هغه شانتې نشي دغه کېدی او دا پکار چې صوبایي حکومت په خپل هم دغه شروع کی دا مې واورېدل د این ڈی ایم اے په خپله بیان و چې خیبر پختونخوا حکومت نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اور اب جب مانگا ہے تو اب ہم ان کو دیں گے دا مطلب چې دلته کې هم هغه لحاظ سره سنجیدګي یا د هغې لپاره چې کوم دغه پکارو ایفرټس پکارو هغه موجود نه دي نو په دې کې داسې به دا سلسله چلي نه څو پورې چې مونږ ټول په دې کې د میډیا یو خپل رول دی
اویرنس کې دا یو رول دی د چیک ساتلو کې رول دی حکومت ته आवाज د خلکو رسولو کې یو رول دی د کوم ځای کې مشکلاتو کې اضافه کیږي داغه نشاندهی کولو کې د میډیا یو رول دی نو په کار شي میډیم په دې کې سیویل سوسایټي دا کتا سو ګورې نو زمونږ صوبې کې خو د 15 کالونه کو ګورې نو دا څومره چې ان جی اوز دي پاوی باندې پابندۍ لګېدلې دي هغوی ته انوسیس نه ملاویږي زموږ صوبې کې کار کولو مونږ بار دا ډیمانډ هم کړی دی او په خپل هغه ملټي پارټي کانفرنس کې مونږ دا یو پوینټ ایښیو چې بھئی پکار چې تاسو ټولو ان جی اوز ته اوس اجازت ورکړئ چې هغوی زموږ صوبې کې بیا خصوصا په مرج ډسټرکټ کې چې هغوی کار کړی شي ځکه چې هلته کې هغوی ته هغه شانتې اکسس نه ورکړی کېږي نو دا ټول څیزونه دي چې په دې باندې کینی مونږ ټول زما خیال چې په دې باندې مشترکه لایعمل جوړ کړو نو زما خیال هغه به یو بهتره دغه به وي اوسه پورې همدغې فقدان دی مونږ اوس هم په دې ایشو باندې نه سیاست کول غواړو نه که مونږ د بعضې غلطو نشاندهي هم کوو نو دا دې لپاره کوو چې د اصلاح لپاره مونږ دې لپاره نه شي د څوک د چا څه خلاف څه دغه کوو خو پکار یې شي دویم اړخ نه دا سیریس واګیشتلی شي او امدا سپیرټ چې دی هغه د هلته کې موجود وي ډېر صحیح طرف ته تاسو نشاندهي وکړه ګوره یو خو ټولو کې اول پکار دا وه چې دوی د حکومت د اړخه خپل ټولې خرچې چې دي هغه دغه کړی وي او خلکو ته شو کړی وي چې بھئی مونږ خپل خرچې بالکل دغه کړی هر څه دې خواته ډایورټ شو نو خلکو به هم دا محسوس کړی وه چې یو سیریسنس موجود دی بیا د خپل ارد ګرد چې دوی کوم خلک وو چې هغوی ته اپیل کړی وي چې بھئی اول تاسو پکې دغه وکړئ بیا به مونږ عوامو ته ورځو او دغه به کوو زما خیال پای کې به بیا هر چا دغه کو بل د دې هغه کم ټرانسپیرنسي والا خبر هم چې ده هغه هم چونکې دغه شوې ده دې دوران کې دوی دا نور سکینډلز رویستل شروع کړل او زه خو دا ګڼم چې دا سکینډلز هم دا به کله نه وتل صرف دې لپاره چې خپل کارکردګي چې په دې ایشو کې دوی هغه لحاظ سره رول پلی نه کړی شو نو د هغې دغه لپاره اوس دا بعضې دغه کوي او د هغې کریډټ اخیستلو کوشش کوي چې یاره دا دغه دی د هغې هم پوره هغه لحاظ سره تحقیقات هم نه کېږي او که بیا خو په کار وي چې چا فیصلې کړي وي چا پالیسۍ جوړې کړې وي چې د هغوی خلاف هم بیا پکې کاروایي شوې وي نو دغه شي بالکل دغه شته او د هغې د وجې نه د خلکو اعتماد چې دی هغه شانتې په حکومت باندې د حکومتي طریقې باندې زما خیال دی موجود نه دی